بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الکفارة. دا فصل لے پا کفارہ کی تر اوسه پورې د یمین بیان وشو، موجبو د کفاری. اوس د کفاری بیان کی دا موجب دی، حکم دی، او موجب مقدم بھی موجب باندې نظر کی اول ذکر کو است کفاری بیان کی. انتہی اسانه ما تلک برو گوری هوایی ولا دا قصه ختم کو. کفاره د قسم چې دا دو قسمه ده، یو مالی ده یو بدنی ده. ورسره قاعده واوري ترڅو چې په مالی قدرت فی بدنی ته نشتللې. بیماری بدرې قسمه ده، تا ته بټو هر یو کې اختیار دی. بې لس مسکینانو ته روټۍ ورکولی شي، مالی عبادت دی. لس مسکینانو ته که کپړې ورکولی شي، مالی عبادت دی. او که غلام آزادۍ م اجازت دی. ته درې وړه کې چې ته کم یوم کې بے بسی واورا بے د سره کا مالک اول که غلام آزادی آزادولی شي اختیار. او که لس مسکینانو ته روټۍ ورکوم هم تا ته اختیار. څنګه به ورکې؟ 2 ټیمه روټۍ به ورکې، سار او ماښام، یا 2 ټیمه سار یا 2 ټیمه ماښام، یو ته دسي، یا یو ورځ کې لس مسکینانو ته سار او ماښام ورکا. او کوي چې نه قیمت پیسې ورکوم هم ورکولی شي. هغه دا چې د پاوکم 2 سیره غنم دا د 2 ټیمو روټۍ ده، د هغې قیمت به راوالي کوم چې صدقه فطر سرسایات کې موږ ورکوو. نو پاوکم 2 سیره غنم به یو مسکین ته ورکړي، یو شو داسې به لس پوره کړي. او که قیمت یې ورکړي د پاوکم 2 سیره غنمو قیمت هم، نو پاوکم 2 سیره غنم هم ورکولی شي، فی مسکین ته د هغې قیمت هم ورکولی شي. او به دریم نمبر پکې کپړې ورکول دي. څومره کپړه به ورکړي صاحب د قدرې وایي دومره به ورکړي چې مونځ کې کوم عورت دی ور سره پټ شي، یا عورت پټ شي مطلقا نه وایه، نوم نه واره تر غټنو پورې کپړه یو مسکین ته ورکړي. خدا غیر مفتابه رای ده. مفتابه رای ده د عرف کې چې کومې کپړې حسابي کې به ورکړي، پرتوګ او کمیس دواړه. ځکه صرف پرتوګ ورکولو کې عرف ته څوک کپړې نه وایي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ البته دومره ده که یو سړي لږه کپړه بل ته ورکړه، مثلا یو ګز یې ورکړه، نو کپړې ته جوړېږي نه جوړېږي. خو دومره ده چې روټۍ په اعتبار سره پیسو له پوره کېږي. خاصه که یو ګز کپړه نن سبا کم از کم 200 روپۍ دي، او کوم 2 سیره غنمو څو جوړېږي؟ زیات نه زیات 1.5 سل 130. نو که چا لږه کپړه ورکړه، کپړې نه که بوره نه شي نه دي، قیمت د طعام نه پوره کېږي که نه. پوهېږئ؟ اوس راځئ قصې ته. فصل فی دا خو مالی شوالا. که په مالی قدرت نو، دا په قدرت میسره باندې مشروطه ده. موږ حسامي کې قدرت میسره ویلی دی که، او دغه دلیل دی چې اختیار دی. اختیار درې واړو کې دا د یو سر دلیل دی. لکه په دې قدرت نو اوس په بدني له راځي به 3 ورځې روژې به نیسي. دا به هله چې په دې مالی قدرت نو، که په مالی قدرت روژې کار نه ورکوي، بیا چې روژې نیسي موږ احناف وایي مسلسل به نیسي. ورته وګورئ فصل. دا فصل لے پا کفارہ دا یمین کے. قالا قدری مولا فرمائی کفارت الیمین اتق رقبت مالی بیانی. علکا غلام چی آزادو کم غلام با آزادو یجزی کافی کی گی فیہا پدی کفارت یمین کی ماہا غلام یجزی فی الظہاری کم چی زہار کے کافی کی دلو چی جنس آزائی نہیں فوت شوی. قسم نورا کڑی وکنالتا. وَإِن شَاكَ سَعَشْرَةَ مَسَاكِينَ. او که خوغینو کپڑا دی واچی لسو مسکنانو تا کل واحدت ثوبا، هر واحد تری کپڑا ورکی فما زادا، یا دیو کپڑی نم زید خو منه نه دی، کم منه دی. خجی ادنا کپڑا څومره ده دا غیر مفتابه رای ده. و ادنا ما یجوز فی الصلاة چې منځ پکې جایز کیږي نوم نه تر ګټنو پورې. و ان شاء که خوغی اطعام 10 مساکین، لس مسکنانو تری کپڑی روټی ورکی. کل اطعامی کی فی کفارت الظهار کی چې څنګه 2 ټیمه مړول دي، پی والا ماشوم به پکې نه وغیره قسم کړی وی که نه. ولصل فيه قوله تعالی فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام 3 ایام متتابعات. عبدالله بن مسعود رضی قرات کې ورسره دي. نو وکلمه او چې پکې راغلی دی اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر. دا او راغلی اختیار معنی دلیل لی. فکان الواجب نشو واجب احد الاشیاء 3 بدریو کیو.
قال به قدرت مولا فرمایي کې شریف مالی معنی قدرت نو به بدني ترازی کنا فإن لم يقدر کې وسله قادر نو على احد الاشياء الثلاثه باندې صام ثلاثه ايام متتابعات دري روجي بني سي بر لبس لګه خبره پويږي لګ ببر ګوري چې کلمه بار خبره کوله امام شافعي رحم الله فرمایي وای چې دري روجي چې نسي متتابعات پکې نشته بس یو دینن ونیسی یو دی بل ورځ ونیسی یو دی پس یو تپس ونیسی هم صحیح ده ځکه قرآن کې مطلق راغلی فصيام ثلاثه ایام او مطلق چې موږ درې شپېته نمبر ماده ویلي شرع مجله کې څلورم شپېته ده المطلق يجري على اطلاقه مطلق خبر اطلاق جاری کیږي لہذا پر لپسیم روجي دی کپر لپسینیم صحیح دی وقال الشافعي رحمه الله فرمایي يخير د به اختیار وی پر لبسینی سکنینی سی دلیل اطلاق النص نص مطلق راغله احنا پر بار دلیل برو ګوریږي موږ د بار دلیل قرات د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دغه کې دي سي فصيام ثلاثه ايام متتابعات ټکی ور سره دي په خبره پويږي کنه اعتراض الکه قرات د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په حکم د خبر کې دي او کتاب الله په خبر باندې مقید کول جایز نه دي ځکه مقید کول خو نسخه کول یې منغو سامي کې ویلي په خبرو پیږي کنه دا څه کې نسخه د کتاب الله په خبر صحیح ده نه ده نو مقید هم صحیح نه دی ولې کې وای جی ور سره خبره زه تک کله چې خبره مشهوره یا متواتره نبی زیادت په کتاب الله کې به کول شي مطلق په مقید کول شي او عبد الله بن مسعود جنو قرات چره دا مشهوره دي راسي بي او یو من بل د مطلق قانون ویلې وسامي کې ذهن کې استاسوي مطلق کله مقید کیږي چې کله یو حکم وي یو حادثه وي څلور صورتونه دي یو حکم وي یو حادثه وي او دوا نصوص پکې راغلي وي دوا دلایل یو مطلق بل مقیدین مطلق به مقید باندې مقید کو ندو قرات به حکم دو آیاتونه کې دي یو کې مطلق راغلي دي بلکې دلانه مسونه هو کې مقید راغلي هران کې یو حکم دی کفاره یو واقعه د یمین والا نو به موږ حناف وایو مطلق به مقید باندې مقید کو پیږي په وګورئ ولنا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثه ايام متتابعات راغله دي اعتراض الک زیادت سیدی ویاو کنه وهي کل خبري واذا هو پشان د قراءت د عبد الله بن مسعود پشان د خبري مشهوره دي او جائز وی زیادت په سره په مطلق کتاب کې ثم المذكور في الكتاب في بيان ادنى القصه وورا به مذکور په کتاب کې منګویلو د هدايه په شروع کې خصوصیات کوم دا ویلو چې کله کتاب راشي څوک به مرادي قدري به مرادي به مذکور په کتاب کې یعنی په قدرت کې فی بیان ادنى القصه په بیان د ادنا کپړو کې مروی عن محمد دغه چې من ذکر کړل چې مونږ به کېږي د چا روایت ده امام محمد رحم الله ر روایت ده او د شیخین رایدا ده چې بدن عام بدن پټي اله عرف کې کوم د کپړې ویلې کېږي ها ونبي يوسف او ابي حنيفه رحمه الله الکه امام سے مخکله ګرست دې کتاب کې ګرست دې وان ابي يوسف او ابي حنيفه سيده ان ادنا قبل ما غدا يستر عامه بدنه چپټي عام بدن زکه عرف کې چې کوم د کپړې ویلې کېږي غیله به اعتبار وی استعمال الناس حجة يجب العمل بها هذا غشان العادة محكمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا دا طول دا عرف دلائل على مشامي فرمائي والعرف في الشرع له اعتباره وګورئ حتى لا يجوز تردين دي جائز السراويل صرف برتوګه هم دا صحیح خبره ده وجدا د چا چې صرف برتوګه چولي خلق ورته بربند وي لأن لابسه يسمى عريانا ويلكي عرف کې اور له اعتبار ده لكن ما لا دا یو خبره مې پکې کړې وا کپړې نه کافي کیږي قیمت د تام د بار هو کافي کیږي کنه لكن ما لا يجزيه هغه چې نه کافي کیږي د کپړې د انل لكن ما هغه شی چې نه کافي کیږي هغه انل کسوینا يجزيه کافي کیږي ان الطعام د طعام نه به اعتبار القیمت کافي کیږي کنه وان قدم الكفاره دبل مثلا دبر وګوري جی کې وسړي
قسم وخړو چې د خیره مدرسې لبا زما قسم د مدرسې لبا د سیوایا قسم د مدرسې لبا نظم دا ویل اوس اراده ده چې مدرسې لراشي او لا راغله نه دی راشه مړ ویول نه کفاره ادا کا حانه شوی نه یو کفاره ادا کوي صحیح کیږي امام شافعي سے وایي صحیح کیږي منګه حناف وایي ترڅو چې حانه شوی نه ترغه پورې کفاره نشي ادا کوله پوهیږي په امام شافعي سے مطلق کفاره نه یادي کفاره مالی یادي دا منګه وسامي کې ویلو کومه کفاره یادي مالی زګي هغه وایي نفسي وجوب نه وجوب ادا په مال کې جدا کیږي بهرحال امام شافعي رحمه الله وایي کفاره مالی کې کسړې لانی حانه شوی هم کفاره ادا کولې شي نو کفاره دی ادا کی دی بیرو سمند رسول راشي حانس پشي مزړه کفاره کافی ده من وینا مخکې چې کومه کفاره ادا کړی و نه شولا چې مدرسې لراله وس حانس شو نو وس دوباره کفاره ادا کوي کنه پوه نه شي داغه بر دلیل هغه ویجی سبب موجود دی کنه هغه د کفاره سبب یمین بولی یمین سبب دی څوک یمین موجود دی چې سبب موجودی مسبب موجودی کی خبره ختمه لکه د دې سړي باندې ما کتاب خرڅ کړی دی او ته ویلي مې درته ویلي په 30 تاریخ به پیسې درکوم ول ټیک ته سبب موجود دی بیا وکدا مال به 10 تاریخ روپۍ راکې 30 لانه دی راغلی راکولې شي کني شي دوباره به 30 نور راکې کا ځاړه کپی ده ولی سبب موجود بیا دلته یمین موجود دی امام شافعي سی وایي پوهیږي به تو غوري وإن قدم الكفارة ككفارة مقدمة على الحنث لم يجزه ندى جائز امام الشافعي رحمه الله وي يجزيه الك يجزي ذكلا مكلم كلم يجوز ما نكل د جاز يجوزني وايو او كل د جزاء يجزي بمعنى د كافي كيدو وايو دلت لم يجوز د جاز يجوزنا دي وقال امام الشافعي رحمه الله فرمای يجزي يقول تبهم د جزاء يجزينكم كافي كي بالمال مال سرا يعني بالمال كفاره ماليه دي لانه اداها بعد السبب ولي بسين شير اداي کړه سبب موجود دی کنه سبب یې څوک دی اول يمين غي يمين ته سبب وي د دې مقيس علي قياس هم کوي دوباره قياس هم کوي یو دغه عقلي دلیل شو بل قياس کوي ويجي منګه قياس کوي په جرح زخم باندې یو سړی بل زخمی کی او به دا کس د زخم نه مړ مشي رستو خود مرګ نه مخکې هغه د دیت ورکولې شي کني شي خطا نه کا نو کبه مړ شي دوباره بل دیت بغواړي کا زول کافی دی زول کافی دی نه د ولی زخم موجود دی سبب موجود دی دلتم یمین موجود دی هاني شوی دی نه څنګه چې التم مړ دی نه کنه دلتم هانس دی نه کنه وهو اليمين فاشبه التكفير بعد الجرح مشابه شو الكفاري بعد الجرح سرا وقبل الموت ولنا من وايو غورا توجه جي هدايه بترجي وايو بيدا كفاره د دې د پرې د چې ګناه ختم شي څه ختم شي ګناه ختمېدو د پاره ده کنه نو ګناګار شوی خلانه دی کنه یار حانه شوی نه دی نو څنګه کفاره به ورکی ولنا من وايو ان الكفاره كفاره چې د ستر الجنایت د پاره وی ولا جنایتها هنا اشتدلتا قاعده ذکر کړه حکم به مرتب کو به ورا بای امام شافعی سے ته یمین سبب جوړ کړي یمین سبب نه دی هند سبب دی موږ حناف وایو ولی سبب هغه چاته وای چې مو سبب ته مفزی وي سړی ورسي یمین خو چې وکړو قسم د مدرسې لبن نظم نو دی مطلب دا دی نه بزم کنه نو مدرسه او هانس کفاره کله لازمي کی چې مدرسې لا راشي کنه انت چې قسم کړي دی نو دا خدا وای چې بس مدرسې لا نظم نو کفاره بزن نه راولما نه رسې په بای کفاره لازمه ده د چا سره د هند سره او هند منافی ده د یمین نه کفاره منافی ده چا شولا یمین شولا نو سبب د دې شي سبب جوړې دي چې منافی دا یو سمي کې مونږ ویلو کا تاسو پیږئ نو سبب یې څوک دی مونږ یې سبب هند ست ځکه هند به مفزي دي چاته کفاره تا وګورئ واليمين ليست بسبب يمين سبب ندي لانه مانع ذك يمين خو مانع دي یا ته قسم دې مدرسې ده باندې زمانو بس نه بسي يمين خو د کفاره څه دي مانع دي بس سړی وای چې بس په قسم د الله د نوم خیال ساتما او ځان نه نسکو ځان باندې کفاره نه راواله ما خو کفاره لمانع وي او سبب خو مفزي وي مانع نه مو سبب ده
لانه مانع غیر مفزن دا خو مفزن دی بخلاف الجرح بخلاف د جرح مقیس علی ذکر کړي وکنه قیاس کړو جرح مفزی دا مرګ لرا نغه باندې مور قیاس کوا قیاس مال فارق شو بخلاف الجرح لانه مفزن زګه مفزی مرتر خو سوال دا دی چې کفاره قبل الهنس ادا کړله ادا خو نشوله دوباره ته په څه خشته شي وینا من باب الهبه کې ور خیر وایو چې صدقه چې یو پیرا پچاله صدقه کړه قبضه تراله به وبس نشي کوله هبه کې کولې چې صدقه کې تبرک نشي کوله دا قانون دی الته نغی قانون تصویب د هدايه اشاره وکړه ثم لا يستردو مني شي وبس کوله من المسكين ولي له قوي صدقه چې واقع شو له صدقه واقع شو صدقه کې وبس نه کیږي قال بيد قدري مولا فرمایي وکشه لکه مسله دا د مولوی صاحب چا په معصیت قسم وګنو سورله حکم دی وسورله حکم دا دی چې قسم دی مات کی ګناه ونه کی ویلیو قسم دی منځ باندې کوما نه کول منځ خو ګناه د منځ وک قسم مات کو کفاره ورکا رسي ولی یو کوم منځ نه کې د الله حق په مال کیږي او کوم منځ کې بهم د الله حق په مال شو وس خو شته کنه کفاره به ورکی او یو شی چې ساقط شي وسته داسې لکه نه ساقط لاندې قاعده لیکلې ده چې کم دی کده کم دی 13 نمبر راشه ده که برحال بل ځای کې دا قاعده ده کم شی چې ساقط شي او به عوض وي دا داسې لکه چې د سره ساقط نه دی وګورئ بار المسلمان پوه شي کنه ومن حلف يسري قسم مخړو على معصيه بغنا باندې مثل الله يصلي منذنكم او لا يكلم اباه اور بلور سبا خبر نه کوي ولا اباه بلار سره او لا يقتلن فلان بقتل کوما ينبغي مناسب ور لدادا اي حناس چزان حانس کی نفس او جانس کی نفس خپل ويكفر او كفاره ور کې يمين لقول عليه السلام من حلف يسري قسم مخرج نقلي دلیل له على يمين ورا غيرها او بيويني غير د اغه نه بکم چې قسم کړل خیر من خیر دا غینه ویني هغه خیر وی لکه دلته مونږ کول خیر دي نه کول نه فلیت بالذي نوراتک دیو کی باغ کار باندې کم چې خیر دی یعنی قسم دې مات کی ثم يكفر به کفاره ورکی یمین د خپل قسم نه ولئن فی ما قلناه دایند دلته قصه ذکر شوی دا یار کوم خبره چې مونږ وکړه چې مون دی وکی کفاره دی ورکی پدې کې تفید د بیر دې بیر خو فوت شو بیر داو بیر چې څنګه قسم کړي پاغه منی عمل کړي وي د الله د نوم خیال ساتلې وي ځان نه وي هانس کړي دغه بیرو دلته بیر فوت شو منځ وکا خو چې شته واشته کنه کفاره او قانون دا دی چې یو شی ساقط شي ایواز تداسي لکه نه ساقط نه پیږي لأن تفید البر الى جابرين تري والكفاره او کچریبون نه کوي ګناه درغیز کفاره نشته ولا جابر للمعصيه في ضده او جابر نشته کچری معصیت کوي یعنی مون نه کوي بلر خبرې نه کوي في ضد چې دا کم ضد د ما قلنا د پارا یعنی هنس کې دوه د پارا قاعده دا ده والفوات الى جابر كلا فوات دا قاعده مشهوره مخکې راځي واذا حلف الكافر بروګوري مولوی صاحب یو سړي قسم وکړو په حالت د کفر کې مثلا سینما تبا نظم به مسلمان شو به سینما تلاړې نو هانس کیږي کفاره به لازمي کې وینا اولی یمین په وخت د یمین کې اهلیت د یمین پکار دی یعنی مسلمان کېدل پکار دی پیږي کنه پی او کافر په وخت د یمین کې اسلام نه اسلام مسلمان نو اهلیت پکې نه ولا پکې اهلیت نشته یمین کې خو کفاری او عبادت دي هغه د عبادت اهل نو وګورئ واذا حلف الكافر ثم حنس بهانش في حال كفره او بعد اسلامي بحالت د کفر کې هانش او که اسلام نفس هانش فلا انس عليه هنس بنشته نه کفاری بنشته وجه ځکه چې کله د یمین کو اهل نو لانه ليس باهل لليمين دا اهل اليمين نو لانها تعقد توججي يمين منعقد کیږي خړل کیږي قسم تعقد لتعظیم الله تعالی د چا لپاره د الله د تعظیم خیال ساتي هغه کار نه کوي چې کمی ویلې او چې وسله کافر وی لا يكون معظما دا خو تعظیم کوونکې نه دی دا کافر دی بل وره
یمین هغه څوک اهل دی څوک چې د کفاري اهل او کفاره عبادت دی څوک چې عبادت اهل وي هغه کفاره کولی شي هغه د یمین اهل وي او کافر د عبادت اهل دی نه دی د کفارې نه دی کفارې نه دی د یمینم ولا هو او کافر نه دی اهل د کفارې لأن هذا کفاره عبادت دی ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه ولم يصر محرما وعليه ان استباحه كفاره يمين تاسو لک برو ګورئ یو سړي حلال شی بزان حرام کو نو حراميږي پینا البته چې دغه شی استعمال کو کمی چې بزان حرام کړي نو د قسم کفاره بعد کوي یمین دی به اوري یو سړي حلال شی دی بزانه حرام کو حکم نه په حراميږي البته کم شی بزان حرام کو خوراک هغه وکړلو کپڑے بھی بزان حرامي کړي وي استعمال یې کړلې قسم کفاره به ورګي ومن حرم څوک حرام کی علی نفسه شیء بزان منی شی مما غشی یملکو چې دای مالک خپل شی بزان حرام کی لم يسر محرم د غشی حرام نه ګرځي والی بد باندې لازم ده ان استباحه کچری دا شی مباح کی معنی استعمالی کی صفی لازم نه کفاره د یمین په لازم ده امام شافعی رحمه الله وی کفاره د یمین نه لازمیږي ورنه لازمیږي تاسو توجه وکئ وای ځکه تاسو د دین یمین جوړوي حلال شی بزان حرامول نه څه جوړوي حالان کې حلال شی بزن حرامول خو قلب مشروع دی مشروع شی الټه کول دی او ناجایز شی دی او ناجایز شی دی عبادت د بار سبب نه جوړیږي کفاره خو عبادت دی پوه نه شوي په حلال شی بزن باندې حرامول دا قلب مشروع دی معصیت دی ګناه ده او کفاره عبادت دی او عبادت د بار غیر مشروع معصیت د سبب نه جوړیږي ځکه دا وی تعلق د قبیل عینی سره باطلی احکام شریف بنا مرتب کی ویږي به اورا لا کفاره علی وجه لان تحریم الحلال چې دا خو قلب مشروع دی او کوم چې قلب مشروع ده خو ګناه شي شو فلا ينقض به نن تړل کیږي بده سره تصرفا مشروعا څوک یو مشروع تصرف چې کفاره ده بدغه دی ما یمین یاد کا اول یمین یمین به و امام شافعی خبره دا حلال شی بزان حرام ول د قلب مشروع دی او ته دا سبب جوړې دی یمین د بار یمین ګرځي دا نه جوړیږي ما کفاره یاد کړی هم سې کیږي خو یمین ته جوړ کې یمین ځکه یمین خو مشروع دی غیر مشروع نه جوړیږي یمین نه جوړیږي ولنا موږ د بار دلیل داري ان اللفظ ينبئون اثبات الحرمه تسلق ګورې دې سړي ویلي دي کنه چې دا مثلا دغه کپڑے زما چيري بما حرامي دا خبره خو وکړه دا خبره تقاضا کوي چې کپڑے دې به حرام شي حالان کې کپڑے خپل دي بذاتی د حلال دي نه کوم شي چې حلال بعینه وي هغه حرام جوړې دي شي نه جوړيږي او منګم دا سینه کو چې کپڑے به حرام او مون خو څه ویل کپڑے به حلال دي او ویل کوم نه ویل ما خبر ونه رسیدلې به وته وکړي دي مون وای د چې کوم د لفظ استعمال کړي چې دا رباني حرامي دې تقاضا ده چې څه شي حرامي شي حالان کې هغه د پر حلال دی عینه حلال لعینه حرام نه جوړيږي کني به قلب مشروع شي نو مونږ هم حرام لعینه نه جوړو البته حرام لغیره جوړو الله کدا کپڑے حرامي دي بده اعتبار سره چې الله د نوم به حرمتي راځي او نه دی ویلې نو دغه کوم لوازمات دی خو بلازم راځي کنه کفاره په دې اعتبار سره د کلامم خیال ساتو او د شریعت هم خیال ساتو حرام لینی نه ګرځو ځکه قلب مشروع راځي او د کلامم خیال ساتو هغه دا چې د کار به بناجایز شي په دې اعتبار سره چې کفاره به لازم شي غیر په اعتبار سره نه پیږي په او دا موږ ماده ویلي د اعمال الكلام اولا من اهماله عمل ورکول کلام له اولاد د محمل پرې خودونه 60 نمبر ماده ده شرع مجلد کې 59 دا او تو ګورئ ولنا من وایو ان اللفظ لفظ چې د یوم به خبر ورکي ان اثبات الحرمه ته خو بزن حرام کړي وقدم کنا اعماله او ممکن دی عمل ورکول ولا څنګه بثبوت الحرمه چې حرمت ثابت کو حکم ثابت کو لغیره هغه داسي باثبات موجب اليمين چې موږ د یمین موجب ثابت کو چې کفاره ده فيصار اليه وغيت بواوړي ځکه چې ته لعینی ثابتې به خو کلام محمل ګرځي خو نه شي ثابتوله نو محمل یې مګرځوا ثم اذا فعل به بل وورا دا کوم شی یاد کړی چې دا به ما حرام
نو که یو سیکنډ له استعمال کوم کفاره په لازمیږي او که یو ورځ له استعمال کوم یا ویلي قسم دی وبه بنس کې مونږ یو ګوټي وسکلم قسم کفاره لازمیږي او که پورا جامع وسکلم ثم اذا فعل به چوکو مما غکر حرام او کمی چې بدن حرام کړي قلیل او که کثیر او کو ان سببي ووجبت او واجبي کې به کفاره اول معنی من الاستباحه استباحت عبارت کې یو کنه وعليه ان استباحه دا و کنه استباحت څه معنی ده استعمال اول کا کما ده او دغه معنی د من الاستباحه المذکوره کوم چې کتاب کې ذکر شوی متن کې لئن التحریم اذا ثبت وجب یعنی یو ګټو بو سره او به بزن حرامي کړي وي مثلا یو ګټو بو سره ولې قسم کفاره رااله ویغه کاری او کو کنه کمی چې حرام کړي و اگر که یو ګټو لئن التحریم چې اذا ثبت کله چې ثابت شو مثلا او بو کې چې بزانه حرامي کړي وي نو تناولا نو شامل لكل جزء هر جزء منه د دینه هر جزء چې دې ته شامل لنو چې کې یو ګټو کوم حكم براشي ولو قال كل حل عليه حرام فهو للطعام والشراب الا ينوي غير ذلك لكبر غوري وسلي ویلي هر حلال شی بما حرام اوس بر دي څه حکم وي وي جدل طعام او شراب مراد دي دین علاوه نور اشیاء نه دي البي چيني ته ولا کړي خزه بنه ده حرام ځکه هغه طعام او شراب وګي نه ده ها کني ته ولا کړي به غم ده دا قدري خپل مسله ده وره ولو قال كل حل عليه حرام فهو للطعام والشراب الا ان ينوي غير ذلك دا مگر دا که د غیر نیت کړي به ټیک ده دا زمنګ د احناف مسلک دی جمهور د امام ظفر رحم الله مسلک دا دی توجه جی دا کلام هر حرام حلال تشامل دی حتی چې څنګه خبره وکړه او چپ شو کنه اړاري خانش شو ولې انش شو سارخ کل د حلالو کنو دایم بزان حرام کړیو نو یو شی بزان حلال او حرام کړي وې کو بس قسم کفاره به راشي کنه والقياس قياس او د قياس هم دقه تقاضا کوي کوم چې امام ظفر سی وایي ځکه د هر شی بزان حرام کړي باقي کې سم و والقياس سره هغه دا د چې ای حنس چې سره دي هني شي کما فرغ څنګه چې د يمين نه فارغ شي وللانه باشر فعلا مباحا فعل مباح وکړو کنه او التنفس او غسرخ کړو پیږي کنه به وانا هو د غشان نور څه وهذا قول ظفر د امام ظفر سم قولم دی دا قياس دی خو به استحسان دا دی کنه چې کله سره د غشان قسم کوي دغه مقصد دای توجه جی چې زه به د قسم خیال ساتم د الله د نوم او کوم شی به بزان حرام کړي بنه کوم نو دین هغه شی مرادي چې کوم نه کول عرف کې کیږي چې هغه خوراک او اسکاک دی سا نه خصل عرف کې کیږي دغه ته نه دی شامل اگر که کلام مطلق ذکر کړي دي خو موږ 63 نمبر ماده کې ویلي المطلق يجري على اطلاقه ورپسې دي ما لم يقم دليل التقييد نصا ودلاله چې قید نه موجود دلته قید موجود دی دلاله بیا هغه شی نه یادوم چې غینه غیر جون کیږي سان غیر خونه کیږي لنډه دارا چې عرف کې کوم شی نه دی هغه ته شامل نه خوراک او اسکاک نه وګورئ وجد استحسان دا چند المقصوده او دغه شان استحسان چې کله د قياس مقابل راشي استحسان بمعنی کا بالاثر بھی استحسان یا استحسان بالاجماع یا بالضرورت بھی ان المقصود هو البر مقصود چې هغه بر دي ځان بری کول دي او هغه لا يتحصل مع اعتبار العموم کده عموم له اعتبار کې به نه حاصلېږي څنګه خو به ډایرکټ بهانس کیږي بهرحال واذا سقط اعتبار وکله چې عموم له اعتبار ورکول ساقط شو نو اوس به عرف ترړو ينصرف الى الطعام تبرولي شراب تبرولي للعرف څخه د عرف دی المعروف عرفا كالمشروط شرطا گویا چې شرط د عرف لګولې او تعین بالعرف كتعین بالنص د ماضي دي کا فإنه يستعمل عرف کدا استعمالي کی فيما غسط يتناول جسړي خوري عادتا نفس کی عادتا هغه ته شامل دی ولا يتناول المرأة خزه نه شامل عرف کی الا بالنیت مگر خزه د کله شاملېږي چې نیت وکي بس ټیک دی کنایه شو غیر لپاره وجه سره عموم خو موږ سم ساقط کو نو چې عموم ساقط شنو چې کوم تب مراد کې باقاعده نیت به ولکه لاسقاط اعتبار العموم ځکه ساقط کو موږ اعتبار د عموم نو چې کله عموم ساقط شو غس څوک مراد کې بغیر د نیت بنه مراد کیږي او اذا نواها برحل کله خزینه ته بګو کو د ویل هر هغه شی چې مال حلال دی ربانی حرام او نیت بګه د خزیم وکو نو سوال داري اوس به څه وي اوس به الهوی اله مخ ویل کنه
قسم مخري خزي د باندې نږدې کېږم دغه بچ تام قسم دی وای دا نوا کله چې نیت د خزي وکړو کنه اله دا به الهوي ولا تصرف اليمين يعني ولا تصرف اليمين توجه جي الکه یو سره دا څه کولې شي چې زمانه د خوراک او د سکا کم نو وینا دا صریح دی په دغه کې عرفان دینا کنه تو کې اعتبار ولا نشته یو سره کله ته وای ته طلاق یو زمانه نو دغه نه صریح لفظ کې هونه ته اعتبار نه منګ اسامي کې ویلي دی خو د نیت نه مستغنی او عرفن دا صریح دی بده دواړو کې ولا تصرف اليمين ويمين مناړه ولې شي ان الماكول والمشروبنا وهذا كله جواب ظاهر روايه دا څه چې ما ویل دا ظاهر روایت ښه دا څه خوري ولې متأخرین وی یو سلی کې ویل چې از پما ټول حلال حرام خزه په طلاق کني تیم نه کړي تاسو سور رسیدلې ځکه عرف بدل چې مخ کې هغه عرف وس چې زمونږ عرف کې خلک دا د خزه لپاره استعمالي چې سره باندې حلالي خزم پکې مرادي کنه پیږي او ماده د تقریبا 38 نمبر ماده د مولوی لا ينكر تغير الاحکام بتغير الازمان انکار نشي کېدلی د زمانه بدلیدو سره احکام بدلیږي نو مخکې دا حکم وکړو ته نو شامل عرف نو وسورته شامل له وته ګورئ ومشايخنا قالوا طول مولانا ميلي يقو به الطلاق وقيكي عن غير نية ولغلبة الاستعمال إذا كذا الفاظ طلاق کی استعماليږي نو دور د وجنه خبره بدله شو له صریح شو په طلاق کې نیت اعتبار نشته والي الفتوى بدیم فتوم ده وکذا ينبغي مناسب همدغه شن مناسبه ده چې طلاق واقع شي په دې قول کې یو سره فارسی کې وای حلال بروي حرام حلال پما باندې حرام دې کې مخزراله ولي للعرفي البته اختلاف کړي په دې قول کې چې یو سره فارسی کې وای هر چې بدر هر چې بردست راست ګرم هر چی په خلاص کې زمای بروي حرام اپما حرام نو څخه حراميږي کنه نو دې کې علماء اختلاف کړي چانه حل تشترط النیت یعنی نیت ولا شرط خزي حرامي دول کنه دي وي والاظهر انه يجعل طلاقا دا بغیر زول شي طلاق من غیر النیت بغیر د نیت نه ځکه عرف کې دا هم طلاق ته شامل لې پیږي کنه پی مخ راځي جی ومن نظر نظرا مطلقا فعليه الوفاء توجه جی يسري نظر منلو مطلقا علك بما دوركات نظر بطور نظر لازم بس بلازم علك بما ماني دوروجي بطور نظر لازم بس لازم او که مقيد مطلق شرط پوری معلق کړو کپلان کې کار می الله وو کو دوروجي رباني لازمي نو کار شبه بروجي لازمي کی واوري ومن نظر نظرا مطلقا فعليه الوفاء بدماني وفاء لازم ده لقول عليه السلام من نظر چاچ نظر منلو وسمى مسمائكم ان ادوركات منبكم دروجي بنسم فعليه الوفاء بما سمى بدماني وفاء لازم ده کمی چې مسمى کړی وان علق النظر بشرط دام ویلیو که شرط پوری نظر معلق کو الک الله پاک می بیمار خکو لسروجي بنسم خزي وي نفوجد الشرط شرط موجود شفاله الوفاء وصف وفاء لازم ده بنفس النظر اق نظر به پوره کوي کا دا ماده د مریشب 76 77 78 نمبر ماده ده المرء مؤاخذ باقراره کنه دا خو نظر کوي پس ورشه 80 81 82 83 نمبر ماده ده المواعيد باكتساب صور التعليق تكون لازمه كما وعده چې تعلیقا وشي لازمه دلته وعده کړی دا معلق کړی دا لندم داسې لندم من القضات کی المواعيد بصور التعليق لازمه تعلیق په صورت کې لازمي دلته تعلیق په صورت اختیار کړي وین علق النظر نظر معلق شرط پوری او به شرط موجود شي په دمانی وفا لازمه ده بنفس النظر تاسو لوګو غری ماته دا خبره وسامي کې تیر شوی کا توجه جی یو سری ویلیو قسم ده دسی وی سنیما لبن نظم دا کور نه کول غواړي کا کلاړم ما باندې یو مشروجي لازمي خې کا سنیما لبن نظم کلاړم سوري جو لازمي یو مش به سنیما لاړې هغه شرط موجود شو امام سب څه وی وسب وفا لازم شي یو مشروجي بني سي دا امام سب ول روایت کا امام محمد رحم الله روایت دا دی چې یو مشروجي نسیم کار کولای شي او که د قسم کفاره ورکی کنه که سنیمان لاړې سنیما لاړې بس قسم کفاره دی ورکی روزو نقص ختم شو دا موږ سامي کې ویلي که ذهن کې وی کا
پوهېږئ به امام صاحب د مرګ نه مخکې دې ته رجوع وکړله بلکل جی یو کار سړي نه کول یو کار سړي نه غوښتلو چې وشي لکه سنیماله به نظم که لاړم یو میاشت روجې بیا چې لاړې د اختیار دی که وفا کوي یو میاشت روجې نیسي او که د قسم کفاره ورکوي ځکه دا خو یمین دی اصل کې پوهېږئ که نه البته د دې دویم سایډ رواله یو کار غواړي چې وشي ان شفا الله مریضي الله پاک مې که مریض ته شفا ورکړه اوس غواړي چې مریض ته شفا نه په ما یو میاشت روجې لازمي مې مریض ته شفا میلاو شوله اوس قسم کفارې کار نه ورکوي اتفاق دی وفا به کوي روجې به نیسي ورته وګورئ لاطلاق الحديث وفا بذکر کې چې حدیث مطلق راغلی من نظر وسم فعليه الوفا مخکې دیر شو بل وجه وره دا خو اول امام صاحب کمزور روایت دی هغې دلایل پیش کوي یو حدیث مطلق دی بل قانون دا دی کله چې یو شی شرط پورې معلق شي به شرط موجود شي داسې لکه چې فلحال یې بځان لازم کو یو سړي ښځې ته ویلي ته طلاق یې که کور ته داخله شي بیا کور ته داخله شي نو د دخول دار په وخت کې داسې لکه فلحال طلاق ورکوي دلته شرط پورې معلق کړی سینماله به نظم کني یو میاشت روجې د سینماله چې زی داسې لکه ډارې کې بځان مني یو میاشت روجې لازمي کړی دا رسول روایت خبرې دي ولأن المعلق بشرط دا قانون ذکر کوي صاحب د هدایي معلق بشرط چې کالمنجز عند ودا داسي چې لکه منجز دی حالا دی په وخت د وجود شرط کې وان ابي حنيفه رحمه الله انه رجع امام صاحب رجوع کړی انه د دې روایتنا وقال او بيل اذا قال كشري وسري د غشان وي ان فعلت كذا كسليمان لاړم فلي حجه بما حج لازم او صوم سنه یا بما باندې یو کال روزه لازمي او صدقه مال یا بما باندې مال لازم ثمر مال املكه جزي مالک ما امام صاحب وي اجزاءه كوفا كيم جائز کیږي من ذلك ابي ورا اجزاءه جائز کیږي من ذلك دغه نظرنا كفاره يمين هم جائز کیږي او قول محمد دا چا قولمو او دا مفتام بهم دي ويخرج عن الوحده بل سوا اوراده دين وزي يمين نوزي بالوفاء كذا هاجي وكو كذا غروجي باغي موزي وفاء ماني موزي قسم بكفارم بما سمى كم جم سمى كله ايضا باغي من ده دين نوزي خالق دامي درته ویلی وهذا اذا كان شرطا دا على شكل دس شرط لا يريد كونه جدا نغوړي چې وشي سنمات تک لان فيه معنى اليمين ځکه بده کې يمين معنی ده نو بس دس جوړه چې قسم یې کړي کفاره به کار ور کوي يمين معنی څه ده يمين د دې د پاره چې یو سره د یو کار نه منې شي قسم د سنماله باندې يمين مونږ ویلو کنه یا او بارول د پاره او یا د منی د پاره دلته منی د پاره ده او المنع او بظاهره نظر دا ظاهره کې نظر هم دي دا اصل کې اعتراض دی منګه وسامي کې ویلي دي چلکه یو لفظ حقيقي او معنا مجازي دواړه خستل شي نشي خستل دلته د دواړه ولې علي نظر هم دی او يمين هم دي نظر حقيقي معنا د يمين مجازي د څه کې نه جواب کوي به صيغه د يمين ده صيغه د نظر ده د صيغه نه نظر اخلو او پاتې يمين خو د موجب او د حکم نه اخلو قبل شي نه اخلو کا فيتخير د به اختیار وي ويميل الى اي الجهتين شاء كم تشي خو شي غي تري مايل شي بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه بخلاف داغه صورت کې چې د یو شرط وي چې غواړي چې ودي شي لکه دا قول ان شاء الله مريدي وس بدل قسم کفاره کار نه ورګه ځکه يمين شته دی نه څنګه غمانه نه جوړيږي ان هذا معنى اليمين نشتري کنه فيه بدی کی چاغه معنا دا وهذا التفصيل هو الصحيح هم دا صحیح دی اخري مساله الکه وسري ول قسم د مدرسې له بنظم به بس وي ان شاء الله بس قسم دوړه کا تللی شي قسم د زما خزه طلاق ان شاء الله نه د طلاق پوهیږئ به موږ ویلو د استثناء او ان شاء الله تعلیق دا بیان تغییری کا دا څه مخکینی کلام حکم بدلی خزه می طلاق دلا ان شاء الله حکم بدل کو نه د طلاق مدرسې له بنظم یمین دی قسم دی ان شاء الله يمين ختم پیږي خودي کې اتصال ضروری دی بیان تغییر کې اتصال سره احناف او شافعي دواړه وي ومن حلف على يمين وقال ان شاء الله متصلا بيمينه ویلو فلا انس عليه سپنشتره لقول عليه السلام نبي عليه السلام فرمای من حلف على يمين وقال ان شاء الله فقد بر في يمينه ذكر زوس الا انه ولا بد من الاتصال بکی ضروری ځکه بیان تغییر دی لانه بعد الفراغ بل ورا چې کله فارغ شو او بیرستو ان شاء الله وې قلار ناس ته ان شاء الله لس منټه بس وای
نو دا اقرار کی رجوع کول دی اقرار کی به رجوع نه کیږي 78 نمبر ماده د المرء مؤاخذ باقراره په پکرا لیکه لانه بعد الفراغ دا رجوع دا ولا رجوع فی الیمین یمین کی رجوع مجوع نه کیږي اقرار پرې د یمین یاد کړه یمین کی رجوعګانی دا عقد لازم دی چې درنه لاړې